السلام علیکم نئی ویډیو سره تاسو خلکلی ویو امید لرم چې تاسو ټول به روجره خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ مفتي سردار علي حقاني صاحب باندې حمله شوې وه هغه حمله کې مفتي صاحب ډېر زیات زخمي شوي دوستانو چې کم قاتل پې حمله کړې وه هغه قاتل ګرفتار شوی دی قاتل پلار مفتي صاحب نه معافي غوښتله وایي زما زوی ذهني مریض دی زما زوی معاف مفتي قاتل د پلار په خوله باندې خپل قاتل موسی معاف کو دوستانو مفتي صاحب د موسی پلار ته څه خبرې وکړې ټول معلومات درسره په دې ویډیو کې شریکوم زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتونه ځان خبر کړئ د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نشان ورڅخه خامخا وښیئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي مفتي سردار علي حقاني صاحب باندې حمله شوې وه چې بیا د هغه حملې قاتل ګرفتار شوی و دوستانو د قاتل پلار مفتي صاحب راغلو مفتي صاحب له دواګانې وغوښتلې او مفتي صاحب ته ډېرې زیاتې زاریګانې وکړې مفتي صاحب ته په ژړا شو ورته وویلې زما زوی ذهني مریض دی نه پوهېدو ځینو خلکو ورته ویلي دي چې په دوی باندې حمله وکړه د په وجه باندې زما زوی په تاسو باندې حمله وکړه زه د خپل زوی طرفه ستاسو نه معافي غواړم مفتي صاحب ته په خپو باندې وغورځېدو نو بیا مفتي صاحب ورته وویلې چې تاسو زموږ مشران یې موږ ته په خپو باندې مه غورځېږئ موږ به ستاسو خبره منو نو بیا مفتي صاحب د هغه قاتل د پلار خبرې ومنلې او خپل قاتل یې معاف کو دوستانو چې کله دا خبر په سوشل میډیا باندې خور شو نو مفتي صاحب وایي چې موږ پسې خلکو ډېرې پراپیګنډې شروع کړي دي دا خبر دروغ دی د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نشان ورڅخه مخه وښیئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام